فأي الفريقين نكم يودوان دلنا احق زیاد حقدار دے بالامن د بچ کېدلو د عذابنا. سورة الانعام آیت نمبر 80. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام د خپل قوم سره واقعا ذکر شو چې قوم مخته د توحید دلایل ډیر په احسن او ډیر په خاصه طریقې سره کې خود نو چې کله قوم لا جواب شو قوم سره د دې جواب نو د دلایل په مقابله کې ورسره دلایل نو په مخالفت باندې رالل او ابراهیم علیه السلام سره بحث مباحثه او جګړه شروع کړه. نو فرمای وحاجه قومه او جګړه وکړه د سره قوم د قال دویل اتحاجونی ایتاسو جګړه کوي ما سره فی الله پبارد الله کی وقد هدان او یقینا خودنه کړي دې ماته الله جل شانه په دلیلونو سره ولا اخاف او نيري غمز ما تشركون به ده سنا چې تاسو جوړوي چې شریکان جوړوي تاسو غیلرا الا ان يشاء ربي مگر سچ غواړي رب زما شيئا سشي وسع ربي راگیر کړی دی رب زما کل شیء علما هر سیز په علم خپل کې افلا تذکرون آیاتاسو نصیحت نه قبلوي وکيف اخاف او څنګه ویریږم زه ما د هغه چانا اشرکتم به اشرکتم چې تاسو شریک کوئ د الله سره ولا تخافون او نيریږئ تاسو د الله نه انکم اشرکتم یقینا تاسو شریکان جوړ کړی دی بالله د الله سره ما هغه څوک لم ينزل به چې نه نازل کړی الله جل شانه پاغي سره علیکم پتا سو باندې سلطانا دلیل فأي الفريقين نکم یو دوانو ډلونا احق زیات حقدار دی بالامن د بچ کېدلو د عذابنا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ الذين کسان آمنوا چې ایمان وروړو ولم يلبسوا ایمانهم ولم يلبسوا او نه دې ګډ کړي ایمان خپل سره بظلم هیڅ شرک اولئک دغه کسان دی لهم الامن دوی د پاره بچ کېدل د عذابنا وهم مهتدون او دوی هدایت والا دي. نو ابراهیم علیه السلام د خپل د قوم د جګړې د بحث مباحثه او د تکرار په جواب کې دا ورته فرمایي چې تاسو ما سره د الله جل شانه د وحدانیت په باره کې جګړه کوي او حقیقت دا د چې وقد هدان یقینا ما ته خودنه کړی دا الله جل شانه ما ته هدایت را کړی دی د سمې لارې او د نیغې لارې خودنه ما ته کړی دا
او بل طرف ته ابراهیم علیه السلام د خپل د استقامت مظاهره کوي ولا اخاف ما تشركون به چې کوم معبودان باطلا او کوم بوتان تاسو وختنه کوي د الله جل شانه سره شریکان ګرځوي زه دا غینه نه یریږم الا ان يشاء ربي مگر زما رب چې سو غواړي نو ماته ضرر او تکلیف نقصان اگر رسول شي دا غینه ما سوا ستاسو دا معبودان ماته هیڅ قسمه ضرر نقصان او تکلیف نشي رسولي ولی وسع ربي كل شيء علما راګر کړی دی رب زما په خپل علم کې د عرش ار یو شی زما د رب په علم کې دی د الله تبارک وتعالى په ذات باندې عقیده دی ته وي چې د هر قسمه د نفي او د نقصان مالک یو د الله جل شانه ذات وګڼل شي دی ته وي عقیده توحید والقدر خيره وشره من الله تعالى خیر او شر دا د یو الله جل شانه طرف نه غنل او دغه سي ما سوى الله د الله نه ما سوا چې هر څومره لوی نه لوی طاقتور او ظالم او جابر هر څومره چې وي هغه د نفي او د نقصان مالک نه غنل دي ته وي عقیده توحید او دغه سي د ما سوى الله نفي کول د الله نه ما سوا چې څومره معبودان دي داغي نفي کول پاغي باندې تنقید کول دي ته وي عقیده توحید د عقیده توحید په حواله سره ډېر خلق خطاش هغه د الله جل شانه صفات بیانې چې اسمانونه چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی زمکه چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی کائنات چا پیدا کړی دی الله جل شانه پیدا کړی دی انسانان چا پیدا کړی دی مخلوقات چا پیدا کړی دی الله جل شانه پیدا کړی دی او دا غني چې موږ د توحید حق ادا کو حالانکه دا د الله جل شانه صفات دی خو عقیده توحید دا نه دی که صرف دغه عقیده توحید وي نو بیا موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې دومره د مناظرو او د بحث مباحثو او د فرعون سره د مقابله نوبت نه راتلو او عقیده توحید که صرف د الله جل شانه د صفات بیانولو نوم وي نو ابراهیم علیه السلام با اورتا نو ورزول شوی عقیده توحید چې صرف د الله جل شانه د صفات او د بیانولو نوم وي نو بیا انبیاء کرام په ارو باندې ټوکړې کړې شوی بنوي په دګونو کې با پخ کړې شوی نه وي پس کروټو باندې با سملول شوی نه وي عقیده توحید لا اله اول نفي دی په شرک باندې په کفر باندې په ظلم باندې رد کول دی د الله نه ما سوا چې د کم کم سیز عبادت کیږي پرستش کیږي د کم کم سیز د الله جل شانه په ذات کې شریک جوړول کیږي خوا هغه نبی وي خوا هغه ولی وي خوا هغه قبرونه وي خوا هغه زیارتونه وي خوا چې هغه هر څوک وي ټول نمخ کې داغه نفي کول دی لا اله نشته دی بل معبود نشته دی بل خالق او مالک نشته دی بل رازق نکیږي د الله نه ما سوا د بل چانه معبودان باطلو نفي کول دي چې د کم کم سیز عبادت کیږي او کم کم سیز نه مدد غوښتل کیږي او د الله تبارک وتعالى چې کم صفات بل چا ته ورکول کیږي اول دغه نفي کول دي ته عقیده توحید او د دې په نتیجه کې مخالفت راځي د دې په نتیجه کې چې هغه فساد جوړيږي د دې په نتیجه کې چې هغه موحد ته چې کم د توحید بیان کوي هغه ته جان ته مال ته اولاد ته نقصان رسیږي شهادت او تکلیفونه جیلونه هتکړیانې بیړیانې تختیدار دا هر څه مخې ته راځي چې کله حق بیانې نو د دې ټولو سيزونو ته بغاړه یکدي نو لہذا د دې سيزونو چې د عقیده توحید دی انبیای کرام چې دنیا ته راغلي دي عقیده توحید بیان کړی دي نو دا مخالفت او مخې ته راغلي انبیای کرام صرف د الله جل شانه د صفات او تذکرہ کوله مخالفت نو د الله جل شانه د صفاتو نه مشرکین هم چا انکار نه کړی د الله تبارک وتعالى ذات هغه منل حج د بیت الله بکو د بیت الله نه به طواف کو دا ټول شیزونه پاغوي کې وو
هغوی د انبیاء کرامو مخالفت، عداوت، دښمنی، د قتل، د جلاوطن کولو، د قید کولو دا سازشونه ولیکو. انبیاء کرامو ټول نه مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم ټول نه مخکې د معبودانو نفي کو، لا اله نفي اول کړی دی، الا الله رستو کړی دی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هم دیزه کې دغه طریقه اختیار کړه چې ولا اخاف ما اشرک، ولا اخاف نه یریږم زه د هغه څه نه ما تشرکون به چې کوم تاسو معبودان باطله جوړ کړی زه د هغو نه بالکل نه یریږم، د ولې نه یریږم؟ ولا اخاف ما اشرکتم، او نه یریږم زه د هغه څه نه چې کوم د تاسو کوم د الله سره تاسو شریک ګرځوئ. ولې لوی مجرمان خو تاسو یې. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تاسو داسې سيزونو عبادت کوئ چې تاسو هیڅ دلیل نشته دی، نو چې تاسو نه یریږئ نو زه یو د الله عبادت کوونکی یو موحد بنده یم، زه ولې د معبودانو باطلو نه زه ویریږم؟ بیا ورته فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. قرآن کریم موږ تاسو ته اصول بیانوي د آخرت په اعتبار سره کامیاب څوک دي. رب کائنات دا ذکر کوي چې کم کس ایمان وروړو او خپل ایمان د شرک نه بچ وساتلو بس دی کامیاب دی. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نو که یو انسان هر څومره ګناهګار وي، خطاکار وي، سیاهکار وي، کمزوري وي، چې کله په سچ سره توبه وباسي رب کائنات ټول ګناهونه ورته معاف کوي. خدا شرک دا یو داسې ګناه ده د دې معافي نشته دی. نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې اولئک لهم الامن وهم مهتدون. په ورځ د محشر کوم خلکو چې په دنیا کې خپل ایمان د شرک نه محفوظ کړي دي دوی به په امن کې به وي او دوی به په هدایت باندې به وي. میدان محشر د هر قسمه تکلیفونو نه او د مصیبتونو نه او د عذابونو نه او د پریشانونو نه هغه خلک محفوظ وي کوم خلکو په دنیا کې لوی قرباني ورکړي خپل ایمان د شرک نه چې د محفوظ ساتلی وي. اولئک ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، خپل ایمان سره ظلم ګډ کړی نه وي. نبی علیہ السلام د دې تشریح تفسیر فرمایي ظلم مراد چې د شرک دی، خپل ایمان د شرک نه بچ کړی وي، عقیده توحید باندې کلک منګولې لګولې وي، عقیده توحید باندې کلک ژوند تیر کړی وي او همیشه د انبیاء کرامو په اتباع کې په شرک باندې رد کړی وي. عقیده توحید صرف د الله جل شانه د صفاتو نوم نه دی، عقیده توحید د تمام معبودان باطلو او په شرک باندې د رد کولو نوم دی چې کوم انبیاء کرامو کړی دی، کوم ابراهیم علیه السلام په دې واقعیا کې ذکر شو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.